بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. د قاعده اثرنا القرآن هغه پیلنی سبق دویمه ویډیو دې کې به کوشش کوو اور کې الفاظو ادایګي کې کوم غلطیانه کې هغه طرف ته یو اور کې متوجه کو څه غلطي نه تکراریږي ورسره او خپل غلطي طرف ته اور کې متوجه غنه علاوه څه لږ وضاحت څه کوم وړو کې د پاره نوي لږ غټه سطح والا اور کې وړي څه سبق کې زیات معلومات حاصل شي غتا اور غ سطح زیاته وي غلط کټاوي غ باندې اضافي شيونه غ پهلا سبق سره هغه ور بيزده کو غلطي والا کوم لفظ ما ویلو هغه دا څه اندا پهلا لاین کې لکه جیم دی جیم اوس کې وړګي جیم ها ا خا ا او د دې کې ا والا आवाज اور کې اضافي کی ا والا هر یو حرف سره د دې کې یو الف بل اضافي وي نو وړکو ته پهل اورځنه د دې ولات ادایګي د سه خیال پکار دي څه یو حرف ویل څنګه شي جیم ها خا دال نور وړکو ورپسې د طریقې سره وي د دې لپاره څه وړکو د الفاظو ادایګي د شان سره شي دین علاوه د غاټي ساتي والو کې د لپاره وې هولو د لپاره یو بل شی لازمی هغه ده کوم بورډ باندې ورته لیکل شي دي دا کوم انا حرفونه لیکل شي درې دا او دوا دا سارا مې لیکل غو وضاحت کوم دا پیلا لکیری کې 15 ورپسې لاندې څلور دا انو حروف د سي دي چې د عربي کوم ټوټل 29 حروف تهجدي غو کې انا حروف دا غلاندې څه لیکلي دي دا داسې حروف دي چې دیو والا ادایګي دغه والا ادایګي مخارج دغه حروفو ویل هغه پښتونه یا اردو نه بدل دي د دیو ادایګي عربي کې یو شانتي دي هم دیو الفاظو په سره نور نو چې لکه چې تا کې سی لیکلي نو لکه یو مثال دې کوم څه ثابت د ثابت والا اوس دا لفظ ثابت اوس کچات یو اور کې نامه څه ثابت علی مو سین غیا دا کو ثابت علی اور کا ساجد وی سین غا سین یو دا څنګه څنګه بل یو لفظ نو بهر حال د دغه حروفو دا کوم انا لیکلي د دغه ولا مخارج صحیح دا کول پکار دي که یو اور کې غولي څنګه مخارج زکی غد پر دا صرف اور صرف انا مخارج زده کول پکار دي دا د کلا یو اور کې زده شو ټوټل مخارج د غولا ټیکيږي بس نصور او نتیز مفتی د یو ټولو مخارج زده کول لازمي نه دي قليل او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هر یو اور کې خاص عليك واجبات خاص کر نظر پر قرات لازمي دي ضروري ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم لك في النهار سبحا طويلا.